د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کوم ارشاد مبارک دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنيا سجن المؤمن، دا دنیا د مؤمن مسلمان لپاره قیدخانه ده او د کافر لپاره جنت ده. نو دا ارشاد په سمجھ کې ناراضي، زکه په سمجھ کې ناراضي چې ډېر مسلمانان دا سیدی په دنیا کې چې هغه د خوشاله او ډېر د راحت او د سکون ژوندۍ تیرې، او ډېر داسې غیر مسلمان دي چې هغه په تکلیف او مصیبت کې دي، بلکې دومره مجبور شوی دي چې هغوی خودکشي کوي او باقاعده په دغه یورپ ممالکو کې د دې خبرې بلونه پاس شوی دي چې دا خودکشي د انسان حق دی، رائټ دی. کله خودکشي کول غواړي نو پکار دی چې د قانون اجازه ورکړي او قانون اجازه ورکړي. باقاعده یو سره خودکشي کول غواړي نو هغه لار شي او په حکومتي تور باندې په قانوني تور باندې التا خپل درخواست جمع کی زه جی خودکشي کول غواړم تنګ یم د حالاتونه ټیک شو دغه لپاره به حکم نامه شو او د خودکشي وکړي. نو اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مؤمن د لپاره قیدخانه ده او د کافر لپاره جنت دی. نو په جنت کې خصوص خفه نه. علماء شارحین فرمایي چې د دې حدیث مطلب دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کلام یو صفت دی هغه ته ویل کېږي جوامع الکلم، خبره لگا او معنی او مفهوم یې ډېر زیات سیوا. او په پښتو کې موږ وایو چې سمندر په کوزه کې بند کړي، گویا سمندر په کوزه کې بند کړي، مطلب ډېر زیات اوزي او خبره به مختصری ویاله کوي. ویسے په ډېرو نه پوهېږم خدا کار کوي کنه کوي دا څه مطلب دی؟ ډېر مطلبونه دي دا کار کوي کنه کوي. نو څوک یو مطلب والی څوک بل مطلب والی، هر سړی د خپل مطلب والی، خو چې کم سړی د مخاطبي دا سړی په پوهې چې راکړه دا سړی ډېر خبرې مبرې نه کوي. موږ هم بعض اوقات داسې کوله چې ډېر خبرې مو په څه خرڅي مطلب دا چې مین خبره غوا. وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دروغ نشي کېږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره مبارک دا حق دا سچ دا زما غوږونه دروغ اورېدي شي، لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره دروغ نشي کېږي. نو څنګه ټیک دا علماء شارحین فرمایي دا په دې اعتبار سره ټیک دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څنګه په جیل کې جیلی د آزاد نه د چا تابع دته هدایت بیانېږي، دته اصول او ضوابط خودلې شوی چې ته په دې اصول کې په دې کې بدلنه وخت لري. ستاره روټه وخت بسته طبيعت نه، ستاره روټه وخت بعد جیل د قانون د طبيعت دی، ستاره لوب وخت بعد ستاره طبيعت نه بلکې ستاره لوب وخت بعد جیل د قانون مطابق. نو څنګه چې دا جیلی په دې جیل کې په قیدخانه کې پابند دی د قشان بلا مومن مسلمان د شریعت پابند دی دیو باغې باندې چلی دی به خوراک کوي دی به اسکات کوي دی به اغوندي دی به غم خاطی کوي دی به هر څه کوي، لیکن دا هر څه ویسے د شریعت پابند دی، دی آزاد نه دی، دی آزاد نه دی، شریعت پابند دی. او د دغه شریعت پابندي چې څوک کوي نو دغه سړی په اسلام کې صحیح مسلمان او کافر آزاد دی، داغه لپاره دنیا جنت دی. نو په دې معنی باندې چې هغه د اصول او ضوابط پابند نه دی چې څه لغوالي جو کې تاسو پوری نه د اسلام په دایره کې د اسلام په دایره کې داخل شوی نه دی. نو دې د قواعدنا د اصولنا د شریعتنا بالکل چې کوم دي سره مونږ چې منځل زو کنه زموږ سره انسان کار کوي نو ته چې منځل لازم نه په دې هغه کومس کینو نه قبلېږي. موږ ته وایي چې لکه مدرسې چاند کا بای او مدرسې کې تاسو امداد وکړئ څو کې انسان نه چاند وایي هغه نه دی پابند دی. موږ ته وایي چې لکه ستاسو دونه مال دي دونه کاروبار دي زکات ورکوا نه 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 سو به چاته هم عیسائی باندې معلوم چې چا مسلمان بوته ویل چې زکات ورکوا د دې لپاره جنت دی دنیا د اصول او قوانینو بالکل آزاد دی. زما
جب چې کوم ویل کوي زه مسلمان یم نو زما دا جواب هغه ویل کوي کوم چې ماته شریعت ویلي چې دا خبرې کوه د دې نه علاوه به خبرې نه کوي څنګه چې کافر بحث کوي کافر خبرې کوي نو هغه شان به زما خبرې نه زما خبرې ولا شریعت پابند دي زما غوږونه به هغه څه اوري چې د کومې شریعت ماته حدود بیان کړي شریعت ماته اجازت را کړې ده نو زه به هغه څه په دې غوږ باندې اورم د کوم څه چې شریعت ماته د کتو حکم کړی دی چې دې ته ګوره د کوم څه نه زما نه کړی و هغه نه وزم نه دیو په دنیا کې داسې وخت دی وسه سړی راوي چې را زه اسلام هم منم زه مسلمان هم یم خو چې د اسلام کومې طور طریقې دي کوم شریعت دې ته تیار نه یم نو دا سړی مسلمان نشي کېدی کافر هم نشي ویلی د دې لپاره درېمه کټګوري ده او هغه د منافق هغه سره د منافق دی په خله باندې وای زموږ اوس په درس قرآن کې دا مضمون روان دی وس کنه په خله باندې دی وای چې زه مسلمان یم زه الله منم زه الله رسول منم زه قرآن منم زه احادیث منم دا هر څه منم لیکن د الله نه منم د الله د نبی نه منم زه د قرآن نه منم زه شریعت نه منم دا سړی مسلمان نه دی